السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زیم فیاض الدین او تاسو ګورئ د دین فطرت خپرونه او سلام پستر لارښود خاتم النبیین رسول الله صلی الله علیه وسلم. ګرانو کتونکو چې موږ پاکستان ته ګورو، زموږ ملک ته او بیا په تیره خپل پښتون وطن ته ګورو چې شتمنه ده، دې کې شتمنۍ ډېرې دي، وسایل پکې ډېر دي. نن به موږ په دغه شتمنو په وسایل خبرې کوو، خو دا به د ځوان کول متعلق وي. زموږ ځوانان په کومو سرګرمو کې مبتلا دي. د بده مرغه که موږ جایزه واخلو نو د پښتون وطن چې کوم ځوان دی نه د وطن د مسلو نه خبر دی او نه د مذهب د مسلو نه خبر دی. داسې ښکاري چې دی د مذهب د ستونزو نه هم نه دی خبر چې مذهب ته چیلنجز څه دي، مذهب تقاضه څه ده. او دغه وجه دا چې په ده کې ځان مرګي یعنی خودکشي پکې هم سیوا کیږي او دی د دین سره دلچسپي نه اخلي، د وطن په مسلو کې هم دلچسپي نه اخلي او په نشو کې، په تماشو کې، په غیر ضروري څیزونو کې دی مبتلا شو. ژوند سره د ژوند حقیقت سره دی نه ډېر زیات لرې لاړو. قرآن کریم ته چې کله موږ ګورو او غور او فکر پې کوو، تاسو کو ګورئ سورې کهف ته اصحاب کهف ذکر کیږي. دا څوک وو؟ انهم فتیة، دا ځوانانو. محققین علما دا وایي چې الله سبحانه وتعالی په دې ځای کې هایلایټ کوي چې د هغوی متعلق خبره مخکې کیږي چې د هغه ځوانانو چې په رب باندې ایمان راوړو، دوی سره هدایت و، په قام پوهېدل، د قام په مسلو پوهېدل او په توحید پوهېدل. د توحید دپاره دوی دغه ځای نه هجرت وکړه او په هغه غار کې پناه واخیسته. خو دغه اوس ضروري خبره دا ده چې دا انهم فتیة، دا ځوانان ځوانان یې په دې آیت کې پرومیننټ کړي دي، هایلایټ کړي دي. نو دغه رنګ په یو ټولنه کې چې کله موږ پښتون ټولنې ته ګورو نو ځوانان موږ نشو نیګیټ کولی، دا نشو اګنور کولی. باید چې ځوانانو له دې اهمیت ورکړي چې زموږ مشرانو مخکې هم په دې خبرې کړي دي او اوس دور کې پې هم مشران محققین علما دا وایي چې دا د یو قام را روان نسل دی، باید چې دې له توجه ورکړي شي. او په تیره بیا غني خان بابا دا وایي چې ای د ټیټو سترګو ځوانه، ای د ټیټو سترګو ځوانه، پاسه هغه جهان جوړ کړه، د دې باغ خورې راواله ترېنه نوی بوستان جوړ کړه او ایکله د غم تیری راغونډې. ته وایې چې ټینشن دی، ته وایې چې مسلې دي، ته ځان وژنې، ته خودکشي کې او په سوشل میډیا باندې لګیا د ځان تعریفونه کې او د ځان نوم تنګ شوی، د ځان نه بیل شوی، د ځان نه پردی شوی. نو وي د کړه د غم تیری راغونډې ترېنې د مینې داستان جوړ کړه، د مینې کتاب ولیکه. نو دا د واکدارانو، د استادانو، د علما دا هم ذمهواري جوړېږي چې د ځوان په کول په مسلو خبرې وکړي. ځوان کول که مونږ وله توجه ورنکړو نو داسې معلومیږي دا زموږ د لاس نه روان دی. نو باید چې د دې مسلو ته موږ توجه ورکړو. په دې پروګرام کې موږ د ځوان کول مسلې چې کوم دي د دین په رڼا کې د هغې د حل طرف ته بځو، اسباب څه دي، ذمهوار څوک دي، په دې مختلفو ستونزو به انشاءالله خبرې کوو. مونږ لومبنی چې کوم تجزیه نګار دی ډاکټر مفتی اسرار مدني صاحب، السلام علیکم. تاسو ته موږ جی په خیر راغلی وایو. وعلیکم السلام. الحمدلله تاسو ښه. زمونږ دویم میلمه مشر عبدالناصر صافي صاحب دی، تاسو ته موږ جی په خیر راغلی وایو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عبدالناصر صاحب چې مذهبي سکالر دی او په دې مسلو باندې ډېر جوړ نظر لري. آغاز به موږ تاسو نه کوو. کله چې موږ خپل وطن ته ګورو دی کې شتمنۍ ډېرې دي، په دې ریسورسز کې، په دغه وسایلو کې موږ ځوان کول هم شاملو. تاسو موږ ته ووایئ چې ځوان کول ولې د قام د مسلو نه هم نه خبره دی او مذهب ته چې کوم چیلنجز دي یا مذهب نه هم نه خبره دی، بیزاره دی. نو څه نظر لري تاسو؟ ماشاءالله تاسو ډېر ښه طرف ته نشاندهي وکړه او تاسو که ځوان کول بیان کوي که نه نو که موږ ټول پاکستان کې وګورو تقریبا 25 کروڑ خواوشا زموږ آبادي ده او ځوان کول چې څه ته ویلی څه ته یوت چې ویلی کېږي هغه د 15 کالو نه واله تر 13 کالو پورې چې کوم کسان دي نو دا تقریبا په پاکستان کې 8 کروڑه خواوشا ځوانان دي. دې وخت کې چې دا موږ کوم پروګرام کوو دا هغه د 8 کروڑ ځوانانو دپاره دی. او بیا چونکې تاسو وګورئ ای وي ټي خیبر زموږ د پښتو پرچار او د دې اوچتوالي او د دې تبلیغ دپاره ابلاغ دپاره راغلی. نو زموږ کې پي کې چې موږ وګورو په دې کې زموږ تقریبا 6.5 کروڑه د دې آبادي د اندازن زه تاسو ته خبره کوم. دې کې چې ځوانان دي نو 1.5 کروڑ خواوشا زموږ دا ځوانان دي. کافي تعداد دی، ښه کافي تعداد. څنګه چې تاسو سوره کهف 14 نمبر آیت یاد کو انهم فتیة، هلته هم د ځوانانو ذکر دی. او جی او بخاري او مسلم حدیث متفق علیه حدیث چې کوم دی چې اوه کسان چې کوم به آخرت کې د الله د عرش د سوري لاندې هغې کې یو کم کس دی چې هغه ځوان دی او ځواني کې چې بندګي کړې ده عبادت یې کړی دی. او چې کوم 15 سوالات به آخر کې تپوس کېږي هغې کې دغه 2 سوالونه دي چې ژوند دې چېرته تېر کړو، یو سوال دا دی، بل سوال څه دی چې تا ځواني چېرته تېره کړه. نو خاص طور پر د ځواني چې کوم ژوند دی د دې خو به آخرت کې باقاعده تپوس کېږي. یو نعمت دی، دا نعمت دی، ډېر غټ نعمت دی. جی ښه بل تاسو که وګورئ زموږ پخوا د دې پښتنو چې کوم کلتور دی په دې کې پخوا جرګه
او اجره دا ډېر دوه غټ قیمتي څیزونه مونږ چې 1980 زما پیدایش چې مونږ غټېدو زمونږ مشران زمونږ پلاران نیکونه ترونه ماماګان دا ډول به یو ځای ناستو او چې کوم هغه اجره وه هغې کې به باید که زده کړه کېده ځوانان به کېناستل هلته ځوانان به کې د کشر او د مشر د ناستې ځای او د مشر چې کوم تجرباتي علم دی یو هغه علم دی چې موږ کتاب د دغه نه یو د تجربې د نه نو هغې ویښته ګیره سیدي سپینه شوي تجربات نو هغه کشر به هغه تجربات باقاعده زده کول په هغه وخت کې دا شی اوس نشته بل چې جنگ جګړه به وشوه نو بیا به پکې دیني او مذهبي خلک هم راغلل نو یو طرف ته هغه د قومي مسایل نه د خانداني مسایل نه هم خبرېدو بل دینی مسایل نه به هم خبرېدو ښه هغه کې به صبر برداشت حوصله او دا څیزونه هم راتلو چې د ژوند مقصد صرف جنگ جګړه کول نه دي بلکې دواړه یو ځای کول هم دي نو هغه شی که موږ وګورو هغه ختم شو اجرم ډېره زیاته ناسته پاسته کمه شوه دغه شان دي که موږ وګورو جرګه چې کوم ده جرګې کې لالچ مالي لالچونه لږ ډېر راغلي مشران دي که کشران دي هغه څیز لږ ډېر راغی نو هغې په وجه هغه زده کړه هغه چې کوم پلیس اف لرنینګ و هغه ورو لاړې ختم شو بلکې موږ وګورو جي والدین زم پلار یم ستاسو هم پلار دا د والدینو بیا ذمهداري جوړېږي چې کوم ځوان کول دی د 15 نه 13 کالو دپاره چې کوم قومي مسایل دي کم از کم چې زه ورته خو د هغې نه خبر کړو دقه شان دی چې کوم مذهبي مسایل دي چې 40 ګنټې کم از کم هغه ته د هغې اندازه وشي چې په هغې خو باندې خو پوه شي نو صرف دا به نه وایو چې اجره او جرګه ختمه شوه یا کمه شوه نو د والدین ذمهداري د هغې سره ډېره شوه بلکې تاسو وګورئ نظام تعلیم تاسو دوه خبرې وکړئ یو د وطن مسایل یو د مذهب مسایل او دا دواړه څیزونه جدا شوي کړی شوي دي او که تاسو خپل تاریخ موږ وګورو دا بیل دی 1985 کې جی لارډ میکالې باقاعده منټس اف د میټینګ تاسو ته به ګوګل کې ملاو هم شي باقاعده هغه دا ویلي چې دا یو چې کوم مذهبي دینی علم دی دا خو نعوذ بالله چېرته د زړې زمانې والا دی او چې دا کوم دنیاوي علوم دي دا رامخکې کړی شي ښه زموږ معاشرې کې وګورئ جي زه خپله یو پی ایس نه ما میټریک کړی دی اف ایس سی زما د اسلامیا کالج نه شوي ده بي سی ایس ما د اقرا یونیورسټي نه کړی دی ایم بی اے چې ما بیا کړي ایم ساینسز نه کړي ده دغه شان دی نه پس قرآن اکیډمي ډاکټر اسرار احمد صاحب سره الحمدلله مونږ دینی علوم زده کړي دي نو د دې یو امتزاج الحمدلله مونږ زده کړی دی د ځوانانو دې څیز نه لږ محرومه پاتې شوي دي چې دا امتزاج نشته خبره ما څه کوله د فزیکس کتاب څومره غټ د کیمستري کتاب څومره غټ د بایولوژي کتاب څومره غټ د هغې اساتذه څومره هایلی کوالیفاید او څومره های پیډ ټیچران او د اسلامیات نری کتاب او د اسلامیات ټیچر چې کوم هر څه نه پاتې شوي راشه لکه اسلامیات خو به پړاو سپک ورته ګوري نو که مونږ وګورو نو د دې څیزونو په وجه د هغه ځوان هم هغه طرف ته توجه لږه کمه شوي د دې حوالې سره ټیک ډېره خوند وکړو ستاسو گفتگو تاسو ګرانو کتونکو کتل حفیظ صاحب ده وویل چې زمونږ چې کوم روایاتو کلتوري روایاتو جرګه به وه ننواتې به دا ځوانان به هلته تلل او دغه مشرانو به خپل لایف ایکسپیرینسز شیر کول او دې ځوانانو به د زده کول د ژوند په مقصد به یې پیول نن سبا موږ ته داسې ښکاري چې د زموږ ځوان کول چې کوم دي د مشرانو نه بالکل ډسکنیکټ دي او په خپل زندګۍ کې مبتلا دي په ژوند کې مبتلا دي او دوی په خپل ژوند کې مبتلا دي او په دې کې به اوس راځو د کتاب څه رول دی دا به مفتي صاحب نه خبرې کوو مفتي صاحب تاسو موږ ته ووایئ چې د کتاب لوستنه د نوجوان نسل لپاره څومره مهم دی موږ نن سبا اینو کو جایزه واخلو خو په ایماندارۍ سره د زوی یم نوجوان نسل خو کتاب د سره پیژني نو بالکل کټ شوی دی بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی النبی الکریم اما بعد ډیره مننه فیاض الدین صاحب ستاسو یقینا زموږ چې کوم دین اسلام دی دا د دین فطرت دین دی او بالکل د دې چې کوم هغه بنیادی تعلیمات دي هغه د لوستنې په باره کې دي اقرأ بسم ربک الذي خلق نو اسلام خو د تعلیم متعلق د کتاب سره د تعلق ساتلو متعلق د آغاز نه تر انتها پورې تاکید کوي او زموږ چې کوم محققین دي هغوی یو مقوله ویلې ده چې دا زده کړه د مور د غېږې نه واله تر لحده پورې اطلب العلم من المهد الى اللحد نو دا خو د یو مسلمان شان هم دی او بیا په دې دور کې د ځوان کل لپاره یا د زموږ چې کوم یوت دی د دې لپاره د کتاب سره تعلق ساتل ځکه ضروري شي چې دا ډېرو مشکلاتو نه او د ډېره تکالیفو نه محفوظ پاتې کېدلی شي امام غزالی رحمه الله په خپل کتاب احیاء العلوم کې یوه خبره لیکلې ده چې کم نسل کم نوجوان نسل تعلق د کتاب سره کټ کړلو نو هغه د علم او حکمت نه محروم پاتې شي
نو د کتاب سره تعلق ساتل دا خو د اسلام بنیادی ترجیحي حکم دی. نبی علیه السلام فرمایلی دی چې هر مسلمان زنانه او نارینه ته علم حاصلول او علم حصول بنیادی چیز کتاب دی. د کتاب سره تعلق نن سبا زمونږ د نش برابر شوی. د دې وجې نه نوجوان د ډېرو ستونزو سره مخامخ کیږي. صرف د سوشل میډیا په انحصار باندې پاتې کېدل یا د یوټیوب یا دا شان جدید چې کوم دا وسایل د دې په انحصار باندې ځان پاتې کول دا ډېره غټه محرومي ذریعه ګرځېږي. کتاب یقینا د هر دور کې د عظمت نښه ده او چې چا هم د کتاب اهمیت مد نظر ساتلی دی، که هغه فرد دی که هغه قوم دی، نو هغه ورکېږي نه. لکه مونږ وګورو دا خبره کېږي زمونږ غټ شخصیات تیر شوي دي، د مشاهیر اسلام دي یا زمونږ چې کوم نیر پاست دی، نو مونږ که وغواړو چې زه د فلانکي کس سره ملاقات کول غواړم، زه د هغې کتاب راواخلم، د هغې سره زما لپاره ملاقات اسان دی. نو لکه کتاب لیکل خو بیا غټ فضیلت دی. د کتاب هغه ریډینګ چې کم دی د هغې مطالعه نو انسان دا عظمتونو له رسوي. چې کم کامونه د کتاب نه لرې شوي دي هغه د تاریخ د صفحاتو نه بیا هم لرې کیږي. او موږ په دې موجوده ټایم کې وګورو مسلمان ممالک ښه ډېر دي، یعنی 56-57 یادیږي، خو موږ د کتاب سره د تحقیق سره کتاب دي ته نه وایي د کتاب سره او د تحقیق سره تعلق د نش برابر دی. یا زموږ برخلاف چې کم دا یهود دي یا عیسائی دنیا ده هغه د کتاب د اهمیت او دا شانتی د تحقیقي چې کوم دا میدان دی د دې اهمیت د دوی هر وخت مد نظر وي. نو دا په دې ټایم کې په دنیا باندې عروج د دوی دی، دا په دنیا باندې هغه حکومت د دوی دی. نو بنیادی ضرورت د دې خبرې دی چې نوجوان نسل د کتاب هغه اهمیت شاته گزار نه کی، هر وخت مد نظر وساتي. یوه بله خبره دا کومه چې کتاب کې پوهه وي، لکه څنګه زمونږ د دې دور یو بدقسمتي ده علمیه ده، دا مذهبي شخصیات یا علمي شخصیات مونږ د فرقواریت ښکار کړي دي. دا شانتي کتاب د فرقواریت ښکار کول نه دي پکار. دا مهمه نکته ده. د کتاب څه مسلک نه وي، د کتاب څه دین نشته، په هغه کې تا ته چې کوم څیز مفید ښکاري هغه ته حاصلول پکار دي. رسول پاک صلی الله علیه وسلم د ژبو د زده کړې لپاره خپل صحابه کرام هم لیږلي وو چې ته سوریاني زبان زده کړه، ته د یهودو زبان زده کړه، ته د عیسایانو ګوره دا د آلات د اسلام دپاره کارآمد ګرځول پکار دي، د قوم د ترقۍ دپاره، د دې د استحکام دپاره کارآمد. زمونږ په معاشره کې ستونزې ډېرې دي، مشکلات ډېر دي. یوه ستونزه پکې دا ده چې مونږ کتابونه هم د مسلک پرستۍ د فرقواریت ښکار کړي دي. لکه زمونږ په خپل مسلک کتاب به ګورم د بل مسلک زمونږ په مذهبي طبقه کې دا یو غټه ستونزه ده. دا زه ډېر زیات په افسوس سره وایم چې یو طالب علم وي، که هغه طالب علم د یونیورسټۍ سره تعلق ساتي یا د مدرسې سره، او د هغې استاد د یو خاص سکول اف تاټ سره تعلق ساتي، که د هغې سټوډنټ په لاس کې د بل چا کتاب ونیولو نو هغې ته به حوصله افزایي نه میلاویږي، هغې ته به ویل کېږي چې هلکه د فتنې به ښکار شي. ګمراه به شي. په کتاب کې فتنه نه وي، کتاب تا میزګایډ کوي نه. ها په کتابونو کې تا ته خو اسلام یو سوچ درکړی دی که نه، اسلام یو رڼا درکړې ده چې کوم څیز تا ته د اسلام د رڼا سره متصادم ښکاري هغه لړه کوه که نه، او چې کوم څیز تا لپاره دنیاوي طور باندې مفید ثابتېږي یا اخروي طور باندې شخصیاتو ته نه دي کتل پکار، چې کومې خبرې دي هغه خبرې قیمتي کول پکار دي او د خپل ځان دپاره زادې راه ګرځول پکار وي. ټیک، ډېره ښکلې گفتگو تاسو وکړه. عبد ناصر صاحب تاسو موږ ته ووایئ ځوان کول څنګه چې دوی وي د کتاب نه لرې دی که نه، چې کتاب نه لرې شو کو مذهب کې موږ دا ډسکس کړو دا دین بیزاري پکې راغله، دین سیریس نه اخلي زموږ نوجوانان او د دین بیزاري پکې ورتواره سیوا کیږي. ستاسو په نظر کې د دې څه اسباب دي؟ ماشاءالله تاسو خبره ډېر ښه انداز کې وکړه. ګورئ د اسرار به یم بیان کړو که نه چې د ماشوم ټولو کې اولې زده کړه د کوم ځای ده؟ هغه د مور غېږه ده. نو ټولو کې اول د مور غېږه ده. رابعه بصري حوالې سره راځي، په روایت کې دا خبره راځي چې هغې کله هم د خپل بچو ته بې اودسه کلپۍ نه دي ورکړي، همیشه باوضو به وه
او پی به ورکول نو حواله دغه زده کړه ځای خو چې کوم دی د ځوان کول هغه به وروسته ځوانېږي د ماشوموالي نه تربیت شروع کېږي چېرته هغه د مور نه نو یو د ګھریلو ماحول دی تاسو سوال دا دی چې د مذهب نه زوري باعث ولې ده بېزاري باعث ولې ده هغه کور کې ګوري هغه ماحول چې څنګه هم دی دې حوالې سره د اشفاق صاحب کتاب دی زاویه ډېر ښایسته انداز کې فرمایي هغه وایي چې اذان وشو او مور د آینې مخې ته ولاړه ده او لور ته وایي چې مونځ وکړه نو مونځ مور لور هم زړه کې خاندي چې مور خو خپله مونځ ته هغه اهمیت نه ورکوي چې کوم ورکول پکار دی دغه شان دی زوی هم ګوري چې آیا زما پلار جومات ته ځي که نه آیا پلار چې دی هغه څه تلاوت قرآن حوالې ته دې ته څه ځای ورکړی دی که نه دی ورکړی زموږ یو ارکیټکټ ملګری دی ډېر ښایسته خبر هغه کوي هغه وایي کور چې کله مونږ جوړو د هر څیز موږ یو ځای جوړ کړی دا بیټک دی دلته میلمانه کېني دا د خوراک کمره ده دا د اوده کېدو کمره ده آیا د مطالعې دپاره د زده کړې دپاره هم څه کمره شته دی که نه هغې ته هغه ډېر ښایسته لفظ ورکړی چې قرآن سنټر چې کور کې یو ځای داسې جوړ کړئ چې هغه قرآن سنټر وي هغې کې کتابونه پراتی احادیث هم پراتی چې هر یو ماشوم ستا ګوري چې او ته کتاب راخلي نو هغه شان دی هغه به راخلي نو اولی شی خو دا دی چې د کور ماحول څنګه دی ښه بیا موږ ګورو چې ماشوم چې کله دا اډالسنس دا ماشوموالي عمر نه لږ غټېږي 15 کالو دي نو موږ یې چېرته لیږو مونږ سکول ته لیږو نو د هغه د تربیت یو دویم ډایمنشن راغی یو خو د کور ماحول دی چې هغې کې لږه کمزوري ده زه به لږ اسان الفاظ استعمالو چې لږ کمزوري ده انشاءالله بهتري به مونږ زما او ستاسو په وجه راځي بیا دویم دا دی چې سکول ته ځي نو سکول تعلیم تربیت کې هم هغه د دیني تعلیم هغه اهمیت او هغه واقفیت هغه ته نه ورکړی کېږي چې کوم پکار دی چې هغه ته ورکړی شي نو دوه څیزونه دا دي دریم چې کوم دی هغه همدغې معاشرې کې وړوکې غټېږي همدغې معاشرې کې هغه دوستانو سره هم کینی هغه ملګرو سره هم کینی یارانو دوستانو سره هم کینی نو هغې کې بهترین رسول الله صلی الله علیه وسلم چې فرمایي چې د قرآن حکیم آیت دی کونو مع الصادقین د نیک خلکو سره د صالح خلکو سره رښتونو خلکو سره کینه پاسه ا فرینډ از نون بای د کمپنی هی کیپس موږ انګلیش کې بار بار دا وایو چې د ملګرو رنګ به ورو تا کې راشي نو یو گھریلو ماحول دی صحبت اثر کوي یو کورنی ماحول دی چې هغه د دین نه لږ لرې کېږي بیا هم سکول کې هغه ته هغه دینی تعلیم نه ملاوي کېږي زه د سکول د مدرسې خبره نه کوم زه د سکول او د کالج خبره کوم دریم که هغه کوم ماحول کې چې کینی پاسي هلته هم کمی دی لږ نو دا درې واړه څیزونه هغه افیکټ کوي چې د هغه دین نه لږ معمولي لرې دی ٹھیک شو اسرار بھائی د دوی چې کوم جواب وکړو ډېر ښکلی تفسیر په دوی وکړو نو مذهبي تعبیر چې کوم زموږ په ټولنه کې موجود دی تاسو ته نه لګي چې دغې پکې هم لاس ته چې دا ماشوم یا دا یوت مذهب بیزاره دی څه نظر لرئ چې کوم د دې پکې څه رول شته یقینا ګورئ دا نوجوان نسل چې کوم دا د مذهب بیزارۍ طرف ته ځي ایتیزم ښکار کېږي د الحاد ښکار کېږي په دې ته به زه یو فتنه ووایم یا دا شر چې کوم دی وجود ته راغلی دی په دې باندې د دې دور محققین غور و فکر کوي چې دا د دې کازز څه دي دا د یو مسلمان دی د مسلمان مور و پلار نه پیدا بچی دی او په مدرسې دي په جومات کې تربیت حاصل کړلو تګ راتګ مسجد ته شوی دی مدرسې ته شوی دی خو دا چې کله لږ شعوري عمر ته ورسیږي 15 کلن شي نو دا دین بیزاره شي د دې په روټ کازز کې یو کاز دا دی زموږ په معاشره کې چې کوم دا فرقواریت دی دا هر یو کس چې کوم د اسلام د ترجمانی په ځای باندې د مسلک ترجمانی کوي که نه نو د دې سره د نوجوان نسل په ذهن کې ډاوټس پیدا کیږي یعنی دلته کې هر کس ځان ته مسلمان وایي بل کس ته مسلمان کېدو ته تیار نه دی چې رضا تسلیمه کړم چې دا مسلمان دی دلته کې هر یو کس هر یو مذهبي فرد چې کوم سکول اف تھاټ سره تعلق ساتي هغه د خپل عالم ریسپیکټ کوي او د بل عالم بده بیانوي د منبر نه بیانېږي د اهم سټیج نه بیانېږي نو دې سره چې کوم نوجوان نسل بیدار نوجوان نسل وي هغه چې دا څیز ګوري نو هغه کنفیوژن ښکاره کېږي او همدغه سوالات هغه بیا کولی نه شي یا بس اوقات که چېرته کې یو ځوان جرأت وکړي سوال وکړي نو هغه سوال باندې هغه ته ډېر طنز یا هغه سره سلوک سره مخامخ کېږي نو دا څیزونه د دې په ذهن کې جمع کېږي دا خدشات دا کنفیوژن او دا بمبارمنټ چې کېږي نو دا بلاست شي او الحاد طرف ته لاړ شي نو په دې کې یو ریزن دا هم شته دی چې مونږ ځان ته د اسلام نسبت نه کوو د مسلک نسبت کوو نو چې کومه پورې مونږ دا څیزونه په دې تناظر سره نه وي کتلي او دا مسایل په خپله د کور نه مونږ کاونټر نه کوو نو دا ایشوز سیوا کېږي کمیږي صافي صاحب دوی چې کومه خبره وکړه تاسو دې سره اتفاق کوئ
جی بالکل دی دا یو انګل بیان کو ما دا غي بالکل یو جدا انګل بیان کو نو دی ماشوم ګوره چې کله الګ غټیږي هغه دا مختلف مسالک چې ګوري هغه ګوري چې کم یو ټیک دی کم یو ټیک نه دی هغه په دې غور هم کوي په دې سوچ هم کوي خو کله نه کله هغه لږ د کنفیوژن هم شکار شي هغه ته بیا دا پته لګي مسلک والا ورته وایي چې بهی زه ټیک مندي ګرم تو دیګري چې زه ټیک دا نور غلط دي نو دې کې لږ وس او جی لږ وسعت قلبي او لږ وسعت نظري ممبر او محراب نه مشران ته پکار خو تاسو نه صافي صاحب دا سره چې کم نن سبانه ځوان دی د کنه سیاسي شعور شته او نه مذهبي شعور شته نو ذمہوار افراد له څه کول پکار دي جی ماشاءالله چونکې دا پروګرام لګیا دي ځوانان هم ګوري نو دې حوالې سره د شعور که تاسو خبرو کوي که نه نو انساني نفسیات چې کوم دي د شعور شاته یو تصور پروتي او تصور چې ناقصي نو بې شعور هم ناقصي چې تصور جامع کیږي نو شعور کې اجتماع څه ورته وایي مکمل والی راځي زه به تاسو اسان یو مثال باندې پوه کوم اساس زموږ ډېر ښایسته پوهي یو چیندخت دی هغه په کوی کې دی ته د هغه نه تپوس وکړه چې اسمان څومره دی هغه به تا ته یو دومره وړوکی او یو کس په کلاو میدان کې ولاړ دی هغه نه تپوس وکړه چې اسمان څومره دی هغه به دې اسمان ته وګوري هغه به وایي چې د دې ډېر زیات وسعت موجود دی نو زموږ تصورات چې کوم دي دا لږ ناقصه شوي دي دا لږ جامع کول پکار دي درې حوالې سره درې تصورات به زه ستاسو مخې ته پیش کوم چونکې دا پروګرام ټول ماشاءالله ځوانان لګیا دي ګوري اولې زموږ چې تصور د ژوند بارې کې چې کوم دی هغه د پیدایش نه والا تر مرګه پورې که زه او فیاض به زه تاسو که ګڼو مونږ ژوند هم دې ته وایو چېرې یو کس مړ شو کیسې ختمه شوه کیسې ختمه نه شوه کیسې شروع شوه سورې عنکبوت کې الله سبحانه وتعالی څه فرمایي ان الدار دار الاخرة لهي الحیوان لو كانوا یعلمون اصل کې ژوند د اخرت جواله ژوند دی او علامه اقبال چونکې زموږ استاد محترم ډاکټر اسرار احمد صاحب هم بار بار دا ذکر کولو د علامه اقبال ډېر ښایسته الفاظ الله ته ادا کوي چې تیری جو ابتدا نہیں میری بے انتہا نہیں الله اکبر الله ته وایي چې الله ستا هغه شان دی چې د ابتدا او د انتها دواړو نه پاک دی خو یو وړوکی شان تا ما ته هم راکړی میری بې انتها نہیں زه به هم ختمېږم نه زه ته فیاض بھائی که نن لاړ شو او عینې مخې ته ودرېږو او خاص طور پر زموږ دا ځوان کول چې لاړ شي چې بی ختمېدل نشته دی بلکې انتقال ډېر ښایسته لفظ دی منتقل کېدل دي په دې دنیا نه منتقل کېدل دي قبر ته قبر نه منتقل کی میدان حشر ته میدان حشر کې که د الله فضل او رحم شامل حال شو نو د الله رضا او د جنت نعمتونه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پړوس به الله دې ما تاسو ته نصیب کی او کني نو هغه بل طرف ته الله دې ما ته د هغې نه وساتي خو زما او ستا ژوند د ختمېدو واله نه دی بلکې منتقل کېدلو واله دی یو ځینه بل ماشاءالله نو دا یو تصور ما تاسو ته بیان کو دویم تصور که مونږ وګورو خپل معاشرې کې خاص طور پر ځوانانو ته چې کوم میډیا هم لګیا د پورټرې کوي هغه څه ده کامیابي څه ته ده تاسو جی هر یو د یونیورسټي ته مخامخ ودرېږه هر یو کس نه تپوس که کامیابي څه ده اینډ رزلټ بسي زن زر او زمین دا درې څیزونه دا چې چا ډیر دي کامیاب دی دا چې چا کم دي هغه ناکامیابي الکاسب حبیب الله حدیث کې الفاظ دي که الله وسعت راکوي حلال رزق کې څه ممانعت نشته د هغې خو دا د کامیابي تصور ګڼل بل طرف ته الله سبحانه وتعالی کامیابی تصور څه ته وایي سوره عصر کې بیان شوی چې څلور څیزونه دي چې هغه څوک کوي اصل کې د کامیابي چې کوم تصور راز دی هغه دی نو دا ناقص تصور دی او جامع تصور دی بل چې کوم غټ شی دی هغه انتهایی ضروری دی هغه زمونږ د دین اسلام تصور دی مونږ اسلام مذهب ګڼو د مذهب تعریف که تاسو په ډکشنري کې وګورئ هغه دا دی چې ستا انفرادي معاملاتو سره لګیا دی ډیل کوي اجتماعي سره یې څه کار نشته کوم ته چې مونږ نن سبا سیکولرزم وایو زموږ عقاید دي زموږ عبادات دي او زموږ رسم و رواج دی نو اسلام زیاتر مونږ ځوانان دا ګڼي چې اسلام دا دی محدود کړی دی جبکې اسلام صرف دا نه دی اسلام دین دی په هغې کې ستا سماجي نظام هغې کې ستا معاشرتي نظام هغې کې ستا معاشي نظام او هغه ستا ریاستي معاملات او بیا اخلاقیات او معاملات دا ټول چې یو ځای شي دې ته کمپلیټ کوډ اف لایف ویلی کېږي نو دین اسلام هم دا دی چې دا د ژوند ټوله حصه کور کوي نو دا تصورات کې انشاءالله لږ جامع کېږي نو د ځوانان کل چې کوم دی د هغې شعور کې به انشاءالله ورو ورو ترقي او بهتري راځي دې کې تاسو یو وړوکې پوښتنه بل هم کوم چې کوم زموږ مذهبي علما دي تاسو نه ګڼئ چې هغوی هم دا پکار دی چې د نوې کول لږه مینه ورکړي جی بالکل ماشاءالله دا خو بالکل پکار دی او تاسو که دې حوالې سره ویل د رسول الله صلی الله علیه وسلم ضرورت دی او جی د مسند احمد حدیث ته جی 2211 دا نمبر ماته یاد شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو ډیر ځوان کس راځي جی او هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس نه کوي بلکې اجازت ته لیدي د څه اجازت ته فیاض صاحب جی جی ورته ماته ځنه اجازه ته الله اکبر جی
او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته سوی چې ته راشه کښېنه زه تاسو خبره کوم تاسو د نن سبا چې کوم ذکر وکړو چې دا منبر او محراب نه اوجي کینولو باقاعده او د ځوان نه ځوان ولا کوجي د کل خبره کیږي ورته چې آیا ته غواړې چې ستا مور سره دا وشي هغه ورته سر خوځي چې نه آیا ته غواړې چې ستا خور سره هغه وایي چې نه آیا ستا لور هغه وایي چې نه نو بیا ته چې چا سره سکول غواړي هم د چا مور ده یا ترور ده هغه ستا زړه څنګه مني لکه د هغه ستا زړه بیني دې پورې ختم نه شو جي رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لاس مبارک د هغه په زړه باندې کړي ماشاءالله اللهم اغفر ذنبه الله د ګناهونه معاف کا او طاهر قلبه او الله د ځان ته رانږدې کړه مینه او زړه صفا کا جي دعا ته وګورئ وحسن فرجه الله د شرمګاه د حفاظت توفیق ور نصیب کا دومره مینه ورکا نو د دې مینې نن سبا لږ کمې دی بل مونږ چې کم ځوان کم سوال هم کوو مونږ جی ډسکریج کوو چې دا سوال باندې کې دا پکې سره پریدا لیټ هیم لرن پریدا چې سوالونه څومره کولی شي ودی ستا انداز څه دی په ښې طریقې سره پوهیوه د حوالې سره ماشاءالله اسرار به سره اوس هم گفتگو کې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته باقاعده الله دا وایي فبما رحمت الله من الله لنت لهم دا د الله فضل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو نرم زړی و ان كنت فظا غلیظ القلب بالفرض که تاسو سخت لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم شان دی که لږ معمولیم تاسو طبیعت کې سخت دی به تاسو نه تللی نن سبا مونږ وګورو چې زموږ تاسو په دې آیت کې خو زموږ د مذهبي خلکو لپاره یو درس دی چې دغه رنګ شخصیت اختیار کې نو نوجوان نسل به تاسو په خپل راځي بالکل فیاض به زه به 2 منټه نور مغشتل غواړم د دې پس منظر څه د غزوه احد کې نازل شو او هغه صحابه کرام چې کوم وړه کوتاهی ته شو هغه راغلی او دغه حواله سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حکم دی چې ته هغه معاف کا واعف عنهم او هغه معاف کا واستغفر لهم ته دغه د پاره معاف بلکې وشاورهم فی الامر او به دریم دی وشاورهم فی الامر چې هغه سنس اف پارټیسیپیشن محسوس کی دا نه دی چې هغه وګړي چې رمونګه سبل څخه خلکیو خد هغه صحابه کرام چې کوم هغه ځوانانو کنه او جی او داغي کیفیت لګو ګوره کنه جی هغه با چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ ته کیدو رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ مبارک ویني شو هغه با خپل څومره په دغه کې مبتلا کیدو چې دا چرته زما پوجا خونه دي شي صحابه کرام شهید شو نو هغه ته سنس اف پارټیسیپیشن شو چې یو واقع شو غلطي شو کوتاهی شو خو یې زما رور ای ځوانم او زما رورې او د ځان سره نږدې کوم ستا دپاره موافي غواړم ستا دپاره به دغه کوم او سبا چې څه مشوره م کېږي نو زه به مشورې نه تا نه مشوره الم د هغې نه بغیر به مونږ څه فیصله نه کوو نو دې کې مونږ ته یو ډېر مخامخ ډېر ښکاره میسجونه مونږ ته میلاویږي مزیدار مفتي صاحب څنګه چې دوی وایي چې دا دغه احد واقعیت دوی پیش کړه چې په هغې کې ورته معافې کا په تاسو کو پاږي کې ګورئ نو هغه ځوانانو ته چې ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين کنه مونږ نوجوان بېزړه شوی دی په حزن کې مبتلا دی په خوف کې مبتلا دی او اکثر ځان ختم کی خودکشي کی نو د خودکشي اسباب څه دي زمونږ پر پښتون ټولنه کې هم داسې ډېر زیات سیوا کیږي ایگزیکټلی همدا شانتې ده زمونږ په دې دور حاضر کې په دې خبره باندې خو ډېر زیات په فوکس انداز سره خبره کیږي چې خودکشي حرامه ده او د هغې برایي بیانېږي په دې کې خو نو ډاوټ په هغې کې خو دویمه رایه نشته نبي علیه الصلاة والسلام کلیر کټ ویلي چې چا خودکشي وکړله نو هغه جهنم ته لاړلو او په همدې چې په کم کیفیت کې دی په دنیا کې ځان وژلی دی هغه سزا به هلته کې ځان له پخپله ورکوي یعنی دا بهادري نه ده دا د تقدیر باندې د کمزوري ایمان د وجې نه انسان دې سټپ اغستو ته هغه شي هغه کریج ورته میلاو شي د دې وجوهات باندې پکاره چې خبره وشي د منبر محراب نه خبره وشي دا شان د پلیټ فارمز نه خبره وشي عموما چې یو نوجوان د خودکشۍ طرف ته د هغې رجحان پیدا کیږي یا د سماجي مشکلاتو له وجې نه هغه دې طرف ته توجه د هغې پیدا شي او یا چې کوم حکومتي مشکلات دي یو نوجوان چې خودکشي کوي نو هغه دی که نه چې هغه د ملازمت په کوشش کې وي د میرټ وایلیشن بار کیږي نو هغه تنګ شي دې طرف ته رجحان پیدا شي یا زموږ چې کوم سماجي معاشرتي مشکلات دي د رشتې مشکلات چې مونږ کم جوړ کړي د واده لپاره کم مشکلات مونږ جوړ کړي دي نو سماجي ایشوز مونږ د اسلام سره متصادم ساتو د دې وجه نوجوانان د خودکشۍ طرف ته د هغې رجحان پیدا کیږي د دې متعلق علامه یوسف قرضاوي رحمه الله عرب دنیا یو غټ عالم دین تیر شوی دی الله دې مغفرت نصیب کی هغه وایي چې عموما چې کله یو نوجوان خودکشي وکړي که نه وایي زمونږ په دې سوسایټي کې د هغې نوجوان برایانې بس خلق شروع کړي وایي
د خودکشي کړي ولې را پاغي نظام باندې ډسکشن پکار دی په نظام څوک خبره نه کوي په کازز باندې څوک خبره نه کوي د هغې په جنازه ډسکشن شروع شي چې جنازې کول پکار دي کول پکار تګ ورته پکار نه دی پکاره یعنی چې کم کس سره یو د مظلومیت ښکار شوی دی دا ټارچر شوی دی دا ذهني بیمار ګرځېدلی دی یوسف قرضاوي خداوي وای دا ذهني بیمار دی وای د بیماری کې خودکشي دی نه ته چورسو دی نه وای پاغي نظام خبره پکار ده او هغه سماجی نظام دی او هغه حکومتي ریاستي نظام دی زمونږ دا یو بدقسمتي ده علمیه ده یا زمونږ یو بل علمیه ده په دې دور کې زه تاسو ته خبره وکم مونږ په کمزوري طرف باندې اسلام کمزوري باندې نافذو خو چې په کم سایډ باندې اسلام وای چې دې خرابۍ ازاله وکا یا په دې خرابۍ باندې ډسکشن وکا هغه مونږ نه کوو زموږ په دې سوسایټي کې د خواجه سرا یو کمزورې مخلوق دی دا چې کله وفات شي یقینا د دوی چې کوم هغه طریقه کار وي هغې سره اختلاف پکار هم دی او غلط دی د اسلام تعلیمات نه دي خو چې کله وفات شي که نه نو د هغې په جنازه کې هم خلک ډاوټس پیدا کړي نو دا چې کوم زموږ بیهیویرز دي یا د خودکشي کوونکي نوجوان متعلق چې عالم دین د هغې جنازې ته نه کنوینس کیږي یا یو خواجه سرا دی یا دا شانتې ټرانسجنډر دی د هغې جنازې ته یو عالم نه کنوینس کیږي نو زموږ چې کوم دا بیهیویر دی نو د دې بیهیویر نه نوجوان نسل غلط میسیج اخلي او چې د اسلام دومره تنګ څنګه کېدی شي اسلام سینه خو ډېره فراخه ده تاسو وګورئ په احد کې د صحابه کرامو نه غټ مسټیک وشو که نه رسول الله صلی الله علیه وسلم غټه دسته مقرر کړې ده چې که هر څه وشي که مونږ فتح حاصله کړو یا مونږ د مشکل سره مخامخ شو تاسو به نه خوځېږئ په هغوی نه بیا هم مسټیک وشو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی ته یو موټیویشن ورکړو قرآن وایي چې بیا وشاورهم فی الامر او نو دا څیزونه په دې وجوهاتو باندې خبره پکار ده او دا داسې عام پلیټ فارمز نه چې خبره وشي نو نوجوان نسل ته په دې خبره باندې دا سوچ پکار دی چې دا دنیا د ازمایش دا ازمایش دی که نه دا امتحاني حال دی په دې کې به تکالیف راځي دا مونږ بهادر نوجوان هغه دی چې تکالیفو مقابله وکړي او په دې کې خپل رشته دار والدین کردار ادا کولی شي لقمان حکیم خپل زوی ته ډېر نصیحتونه کړي ډاډګرنې موقع په موقع ورکړي جی 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 په هغې کې یو ډاډګرنه دا ده وصبر علی ما اصابک ای زما بچیه چې څه تکلیف درته ورسېږي په هغې باندې صبر وکړه نو په دې ټایم کې پلار ته تره ته ماما ته مور ته بچي ته موټیویټ کول پکار دي که هغه لور ده او که زوی دی وصبر علی ما اصابک بچیه که جواب درته میلاو نه شو خیر دی صبر وکړه الله به درته بله ذریعه پیدا کی یا ستا د مرضۍ مطابق رشته ونه شوله وصبر علی ما اصابک نو دا موټیویشن به د خپل کور نه میلاویږي چې یو نوجوان د کور نه هم ډسکرج کیږي د معاشرې نه هم ډسکرج دی د نظام نه هم ډسکرج دی نو خامخا به هغه د خودکشۍ طرف ته به هغې رجحان پیدا کیږي نو چې مسایل کم دي په مسایلو خو خبره پکار ده خو چې کم خلک د دې خپل قریبي رشته دار دي د کور افراد دي هغوی ته پکار دی چې دا یعنی چې یو نوجوان خودکشي کوي که نه په دې خودکشۍ کې زه یم چې جرم د والدینو هم دی چې دا ستا بچی د خودکشۍ طرف ته لاړو ولې ستا سره د هغې کمیونیکیشن ګیپ راغلی و ستا سره د هغې مکالمه نه وه هغې د زړه بړاس نه شو بیانولی د هغې ما فی الضمیر بیانېدو نه نو هغه خامخا دا څیزونه د هغې په ذهن دومره حاوي شو چې ذهني بیمار شو د انتهایي اقدام طرف ته لاړلو کمیونیکیشن ګیپ ډیر دی زموږ د مشرانو او د خپلو کشرانو سره دغه وجه ده چې بیا موبایل استعمال دومره غلط وشي سوشل میډیا استعمال دومره غلط وکړي چې موږ ته پته هم نه لګي یا هغه کم کس چې دا استعمالي هغه ته هم پته نه لګي او ډېر لرې لاړ شي دې کې زموږ زنانه هم مبتلا دي ینګ کول چې کم دی او میل پکې هم لګیا دي دې متعلق پته اوسوی دا به موږ سمې لار ته څنګه راولو تاسو ماشاءالله ډېر ښه طرف ته نشاندهي وکړه ګورئ جي ځوان چې کوم دی هغه سره وخت دی چې 40 ګنټې هغه به دا وخت خامخا تېروي بالکل سکول کالج نه چې راشي نو هغه خو به څه نه څه څیز کې ټایم خامخا تېروي ښه والدین څه کوي ټوله ورځ بهر پیسې ګټلو ته توجه ډېره ده کوم چې پکار دی ضروري شی دی خو چې مور پلار کور ته راشي څه کوي مونږ پلاران څه کوي ریموټ راکړه لږه چې چینل یې ولګوم وایي چینل یې مه لګوه کور کې دی ژوندي ماشومان دي که موریانې دي ای سره خبرې وکړه دې حوالې سره جي یو ماشوم دی هغه وایي کور ته راځي او بجلي نشته دی او وای فای هم ډسکنیکټ دی
او دغه موبایل کې چارج ختم شوی دی نو هغه کینی دی ټولو کې خپلوانو کې رشتہ دارانو سره مور پلار سره رونو خويندو سره او اخر کې وې دام ډیر ښه خلک دي دې ته مو ډیر زیاتې خې خبرې ورځي دغه کمیونیکیشن ګیپ که تاسو ګورئ هغه د دې په وجه راغلی دی چې هغه وخت هغه بل ځای کې نشي یوټیلایز کولی نو هغه خامخا موبایل ته مخته کېږي زموږ استاد دی هغه وایي چې زما زوی به موبایل ډیر زیات کولو ایمیل چې د دې حل څه پکار دی ټولو ته خو پته ده خو حل څه پکار دی حل دا پکار دی چې هغه ته څه متبادل ورکړه زما زوی دی جی سحر سکول ته لاړ شي چې څنګه فورن راشي روټۍ وخوري د روټۍ نه پس هغه ته ما لږ ټایم ورکړی دی چې دمو کې د هغې نه پس 1 غنټه JKD دا ټاون کې ځای دی هلته هغه فټبال ته ځلیږم چې هغه ټایم یوټیلایز چې فورن راشي د کاري صاحب راغلی د قرآن مجید سبق وایي به هومورک وکړي هغه سره اډو ټایم نی د موبایل دپاره چې 9 بجې 10 بجې کېږي خپله خوب ورغلی وده کېږي نو چې کله تا ټایم متبادل دی ور نه کو او ټایم دی ورته یوټیلایز نه کو هغه به هم په هغې څیز کې یوټیلایز کېږي اولۍ خبره خو دا ده بلکې تاسو وګورئ په غریلو سطح باندې چې کوم دی د موبایل او د انټرنیټ د استعمال د دې اوقات دا ډیفاین کول پکار دي چې مثال شپې 9 بجې شوې 10 بجې شوې وای فای بندول پکار دي موبایلونه ټولو نه اخیستل پکار دي چې هغې طرف ته ډیر زیات نه ځي دې نه علاوه تاسو وګورئ زمونږ په سکول کالج کې به لږ اویرنس هم پکار دی د ورکشاپ وشي سیمینار وشي چې د دې موبایل فایدې هم شته خو د دې نقصانات هم شته او نقصان کې بیا د سترګو استعمال د نظر کموالی بیا د ذهني کوفت چې کوم دي هغه څیزونه مخې ته کېدل هغه هم ضروري دي او دې نه علاوه تاسو که وګورئ د والدین د روحاني او اخلاقی تربیت هم ضروری دی هغه ورځ الحمدلله دی والی څخه خبر شي ول هغه تربیت پکار دی امام رازی څه فرمایي چې جلوت او خلوت دا دواړه یو شان دي په جلوت کې شیطان چا سره ناستو فرشتو سره ناستو خلوت کې یو د متکبرانه شخصیت و داغه نو د جلوت موږ ځوانان چې کوم دي دی حواله سره ډیر ضروری موضوع ته وکړو چې دا موبایل کله زو ته استعمالو قران حکیم کې بار بار سره راځي چې مختلف اندام دي اخرت کې به گواہی ورکوي پیاز به دا زما بدن دا زما سترګې دا زما غوږونه دا زما فینګر پرینټس دا ټول گواهیان ورکوي نو اسې نه که دا زما گواهیانې څه غلط او حواله سره ورکوي نو د موبایل استعمال سره په خصوصي طور پر اخلاقی او د روحاني تربیت هم ډیر زیات اجت دی چې د موبایل استعمال دوباره درته خبره کوم چې دې کې د والدین هم غټ کردار دی بالکل اکشن سپیک لاوډر دین ورډز کوم عمره کې زه موبایل ډیر کوما زما زوی به ډیر کوي که زه موبایل کم کوما هغه به موبایل کم کوي هغه ته پته لګي هغه لګیا دی چې مور پلار دا سیز ته اهمیت ورکړي دا واقعیتا دی ډیر اهم سیز دی سره د هغې د نقصانات او د فایدې چې هغه باقاعده ورکشاپس وشي سیمینار وشي هغې کې به هغه ته پته ولګي چې او د ښه استعمال هم شته او بد هم استعمال شته ښه استعمال به یې زه کوم بد به یې نه کوم زموږ اساتذه خو دې حوالې سره ډېر ښایسته هدایت موږ ته راکړي چې کله موبایل استعمال خاص طور پر چې انټرنیټ آن کې کوشش وکړه چې باوز وي دویم څه دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم چې الله نه پناه وغواړه چې کوم شیطانی معاملات دي چې کوم فحش مواد دي چې کوم غیر اخلاقی مواد دي چې کوم فلمونه ډرامې غانې دي چې د هغې نه ما ته الله وساتي ټیک ټاک چې کوم دی یا نور څیزونه دي چې غلط چې کوم دي الله دې موږ نه وساتي نو دغه دوه څیزونه چې په اودس چردام کې او د شیطان نه پناه د الله نه غوښتل چې الله د ده نه مې وساته چې هغه څه غلطې وسوسې ما ته رانولي تاسو د ټیک ټاک نوم واغشتل زما ذهن کې دا را لن سبا د ټیک ټاک لایف گیمینګ کیږي یو ځوان لګیا دی بلې پیغلې ته کنزل کی یا ورته کنزل کی دغه خلکو ته بس نصیحت کول غواړي زموږ پروګرام هغوی هم ګوري جی ماشاءالله تاسو ډېر ښایسته دا به څنګه دغې نه خوا کېږي دا بالکل او جی ګوره دا د دې ټول هر یو څیز تعلق څه څیز سره دی د دې د سورې عصر کې اولی شی څه دی ایمان د دې ټول تعلق ایمان سره دی مونږ عمل صالح طرف ته زور ورکو بالکل یقینا به ورکو خو اصل کې تعلق څه دی د ایمان څومره مضبوطیږي د عمل صالح کې به عمره بهتري راځي ایمان به چېرته نه مضبوطیږي سوره بنی اسرائیل ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم دا قرآن حکیم دی چې تا بنی غلارې ته بوزي سوره قمر کې څلور ځله الله فرمایي ولقد یسرنا القرآن للذکر تاسو له خبرو داسې معلومیږي چې د قرآن کمی دی او ایمان زموږ خراب شوی داسې معلومیږي بالکل او جی خو د قرآن تلاوت خو الحمدلله شته دی او نور ډیر او جی په هغې باندې ځان هم پوهول پکار دی او چې پوه شو نو هغې باندې عمل هم کول پکار دی او هغه څنګه آیت دی د دغه حوالې سره چې ایمان ډیریږي
یتلو علیهم زادتهم ایمانا. نو دا قرآن حکیم بیا زما استا ایمان ډیری چې ایمان مضبوطیږي نو زما استا جلوت او خلوت دواړه په پاکیزه کیږي. په دې کې زه یو ایډیشن دا کول غواړم چې کوم تاسو ټیک ټاک د لایو گیمینګ خبرو وکړه ګوره د ګناه خو اسې هم یو نحوست وي پای کې خو نو ډاوټ ګناه په انسان باندې د انسان په فکر باندې شخصیت باندې د انسان په معاشرت باندې اثر کوي غلط اثر کوي. یو ګناه ده او یو ښکاره ګناه ده نو چې انسان ګناه نور ښکاره کوي نو هغې سره د ایمان د زوال هغه امکان پیدا کیږي د ایمان نه انسان ورسره خالی کیږي نو په دې کې ډېر زیات احتیاط پکار دی. ګناه خو د ګناه سزا خو میلاویږي خو چې یو کس په جهر سره په څرګنده او په فخري انداز سره ګناه کوي دا په لایو گیمینګ کې فخري انداز سره دا خو پری پلانډ وي که نه ما به څومره سټډي کړې ده دا پری پلانډ وي د دوی چې کوم انکم وي هغه په خپله کې را سره په دواړو کسانو باندې ډسټریبیوټ کیږي نو دوی دا پری پلانینګ کړی وي هر څه کړی وي دوی یو بل ته مخامخ کنسلې کوي ریاکشن پې راځي او دا پنشمنټ دا ټول هغه وي. خو دا وګوره تاسو چې کوم د اسیس په جهر باندې په ښکاره باندې دا ګناه کوئ او دا تاسو په فخر کوئ نو په دې باندې تاسو د ایمان د زوال امکان غالب پیدا کیږي. نو نوجوان نسل د زما دا نصیحت دی چې د الله خاطر وکړي دا ایمان ډیر قیمتي ګوره دنیوي ډالر د ایمان سره د کمپیریزن ممکن نه دی نو $100 لپاره د ایمان سودا ولې کوي دا د ایمان سودا ده دا بل سم نه دی د ایمان سودا ده. بالکل څنګه چې صافي صاحب دوی څنګه چې ملګرو تاسو کتل کنه د دې کې صافي صاحب ډېر خپل خبر په شروع کې وکړه چې جرګه سیستم خراب شوی دی او دا پلاران د خپل بچو سره نه کوي چې ستونزه څه ده نو په دغه لایف گیمینګ زه حیران په دې ما اکثر سوچ کوم چې شپې زه کله ودکېږم یو پیغله ده زما د قام زما د وطن دغه رنګ یو ځوان دی دوی یو بل ته هغه کنځلې کوي چې تاسو به حیران شئ تاسو به کتلی وي نو زه حیران دیم چې دوی پلار به دا نه ګوري لږ سوچ موږ وکړو که نه دا قام دا نه ګوري دا زما رور به وي زه فرض کا زنانه ذات یم نو دا رور چې دو ګوري خو زه په دې نه پوهېږم چې د پیسو موږ څومره لیوني کړو د ایمان دا دولت دا څومره قیمتي دی خو پته نه لګي د څه پیسو دپاره څه ډالرو دپاره زه دا ټول قام شرمم څنګه چې مفتي صاحب دا خبره وکړو یو هغه ګناه ده چې په کمره کې کوم بس کوه چې څه کوې هغه کوه یو هغه ګناه ده چې په هغه کمره کې چې کوم کار زه کوم کوم جرم کوم هغه ټول قام ته زه خیم او ټول قام نسل زه تباه کوم نو په دې کې ګورې دا یاد ساتئ دا ټول جرم به ستا په کتاب کې لیکل کېږي په عملنامه کې نو دی باندې غور پکار دی ډېره ضروري مسله زمونږ مشرانو وچلله. مفتي صاحب اکثر استاد داسې وي سخت دریزي پکې وي شاګرد سکونډي نو دې سره خو هغه تخلیقي شعور زمونږ یا زمونږ سیاسي شعور یا مذهبي شعور هغه وده نه کوي نو استاد داسې څه کول پکار دي هغه ریلیشن څنګه پکار دی شاګرد سره چې د هغه تخلیقي شعور سیاسي بصیرت یا سیاسي شعور هغه وده وکړي. ګورئ استاز یو دا شانتي شخصیت وي چې د هغې په محنت باندې د یو قوم د یو ملت هغه مستقبل ډیپینډنټ وي بالکل منحصر وي په هغې باندې نو استاز دپاره چې کوم بهترین آیډیل دی هغه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم شخصیت دی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په شخصیت کې د هغې په معلم والی کوم صفت و په هغې کې سختي په هغې کې رټنه ونه حضرت انس رضی الله عنه د دې خبرې ګواهي ورکوي چې زه د رسول الله وسلم په تربیت کې د هغې نه ما 10 کاله د جغته نه زده کړه کړې ده خو ما چېرته کې د هغې د سخت طبیعت سره یعنی مخامخوالی نه دی شوی او بل زمونږ چې کوم دین اسلام دی د دین اسلام چې کوم هغه شرعي طور باندې هغه دلایل ادله اربعه دي په ادله اربعو کې د اجتهاد اجتهاد چې کوم دی کنه د دې تعلق د کریټیویټي سره دی د تخلیقي سوچ سره دی یعنی اسلام دومره اپریشیټ کړی دی د تخلیقي سوچ والا کس که په اجتهاد کې یو کس غلط هم شو یو نیکي به ورته میلاویږي او که په اجتهاد کې انسان صحیح شولو نو هغې دپاره دوه نیکیانې دي یعنی اسلام د تخلیقي سوچ ممانعات بالکل نه کوي. ډاکټر طاهر القادري صاحب یو خبر زما ډېره زیاته خوښیږي و یو استاز او مدرسه کشرته کې طالب علم ته د سوچ والا فکر ورنه کیږي نو دا فکری تور باندې اړندېږي دا فکری تور باندې اړوند شي نو یو استاد با خپل شاګرد ته د سوال کولو د سوچ کولو دا عادت به پکې پخته کوي او دې طرف ته به موټیویټ کوي هغه به ډسکریج کوي نه او هغه به د دې سوال کولو نه منې کوي نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په مختلف مواقع باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنې شوي دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه پوښتنې ډېر په ښه انداز سره د هغې جوابونه کړي دي او د هغې کاونسلینګ کړی دی. استاز او د مدرسه یا د سکول یا د تعلیمي مرکز دا یو کاونسلینګ سنټر هم وي نو انساني فکر
کې چې څنګه تخلیقي سوال پیدا کیږي نو د هغې کاونسلینګ کول ډسکس کول نه ځای کول نو دا د یو استاد ذمہ داری ده. په دې کې تاسو څه ګڼئ چې اکثر موږ نه سوال وشي که نه نو موږ هغه اوس کونډو او ډېر زیات بد رد ورته ووایو نو په دې کې خو د دې نه زیات مخکې نه مخکې د استادانو هم تربیت پکار دی. اکثر موږ ته ډېر داسې کېږي چې اوس کونډل هغه ځای نه شروع شي. ګوره د دې متعلق خو دا مشهور کتاب د ابن خلدون تاریخ ابن خلدون ابن خلدون څه دا خبره لیکلې عبدالرحمن ابن خلدون چې یو کام جی یو کلتور کې چې کله د تخلیقي سوچ حوصله شکنی شروع شي کنه هغه کلتور او هغه کام ترقی بالکل نشي کولای. یعنی تخلیقي سوچ د یو معاشري د ترقۍ لپاره بنیادی کردار ادا کوي. نه چې کم کام کې تخلیقي سوچ ختم شولو هغه کام ترقی نشي کولای هغه به زوال په طرف باندې زی. او اسلام خدا شانتي دین دی چې هغه د هر دور سره به تر ریلیونت کې نو د ریلیونت ساتلو لپاره تخلیقي سوچ حوصله افزایی ډیره زیاته ضروری ده ډیره زیاته ضروری نو هغه لپاره خود اساس لازم ملزوم دی. ناصر صاحب تاسو نوم مختصر پیغام راته وایي چې د پلار او د لور دا چې کوم تعلق ته یو منټ ته موږ سره دا لږ بیان کې دا مقصد دی کې ستونزې راشي نو څه نظر لرئ دې باره کې؟ جی بالکل تاسو وګورئ نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله سبحانه وتعالی څلور لوریانې ورکړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې به کله د پیدایش خوشخبری سناو کړی شوه د رسول الله سلام چهره مبارک به بالکل د انتهایی خوشحاله شوه دی. د حوالې سره زه خپل ذاتي او تجربه تاسو شیر کوم. زما چې کله لور شي وه نو چې کومه نرسه را روانه وه نو هغې ما ته ویل چې صافي صاحب مبارک شه. نو ما ته پته ولګېده ما ویل ولې څه چل دی وایي لور دې شوي. نو ما ویل ولې ته د چا لور نه یې څه ما ویل ته خو هم د چا لور وې او هغوی راځي دې دپاره چې څه پیسې ورکړي څه منفعت ورکړي نو ما الحمدلله چې د زوی باندې مې څومره پیسې د هغې نه ډېرې پیسې مې ورکړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله سبحانه وتعالی لور ورکړه ما ته هم الحمدلله یو مبارکه لور راکړه. دې حوالې سره مونږ واقعتاً بیا خاص طور پر د پښتنو په ماحول کې د هغې لږ نه جي ډېر زیات ختمول پکار دی چې لوریانو ته مونږ مینه محبت تعلیم او تربیت د هغې انتهایی اهتمام وکړو. ډېره مننه ډېر خوشحاله شوم ستاسو د گفتگو نه ډېر ښکلې گفتگو ستاسو مفتي صاحب ډېره مننه ستاسو هم جي ډېره مننه ډېر الله بار بار راوله. ګرانو کتونکو تاسو وکتل زمونږ چې کوم انالیست دي دوی په دې خبره زور راوړو چې دا ځوان کول دا ځان ته رانږدې کړو خپل سینې سره یې ولګو د وطن د ستونزو نه هم خبر کړو او د مذهب د ستونزو نه هم خبر کړو. نو په دې کې په دې لړ کې دا ډېر زیاته ضروري ده چې مذهبي شخصیت قام پاله شي دا قام خپلو ګڼي ځان ته سینې ته رانږدې کړي او که هغه سیاسي شخصیت نو دا قام خپلو ګڼي دا ځوان کول خپلو ګڼي او سینې ته رانږدې کړي. که هغه ډاکټر دی که وکیل دی که صحافي دی چې هغه قام پاله شي او دا قام نه دی دا قام چې کوم دا نوې وینه ده دا ځوانه وینه ده دا ځان ته رانږدې کړي او د سره مینه وکړي د ده چې کومې ستونزې دي دی واوري د ته مسایل څه دي دی واوري نو هغه ورځ لرې نه ده چې دغه کول به د دې قام د پرمختګ دپاره او زموږ دین اسلام د پرمختګ دپاره د کتاب و سنت د پرمختګ دپاره خپل هغه صلاحیتونه چې هغه په فضول ځایونه کې هغه ضایع کوي دلته به یې ضایع کوي د قام د پرمختګ دپاره به یې ضایع کوي او د اسلام د پرمختګ دپاره به یې ضایع کوي. زه خپل د دې پروګرام اختتام په دې شعر باندې کوم چې زور هسې پیغور شي چې همت ورسره مل نشي زور هسې پیغور شي چې همت ورسره مل نشي رک هغه مشال شه چې تیار شي او دا بل نشي. بارک الله لي ولکم فی القرآن الحکیم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم آمين يا رب العالمين.